الله فرمای ایام معدودات دا پشمیر یو سور زیدی دا تسلی درکې ښه او لکه سبا روزه ده او کنه سبا روزه ده سبا د قبل ورځ ده یو حل جوړ دی په مسلمانانو باندې چې روزه ده یو حل جوړ دی الله تسلی ورکې ایام معدودات پشمیر یو سور زیدی مړه اسی وار خطای اسی دونه پریشانی ایام معدودات دا خو 29 30 ورځې دي 29 30 ورځې لکه ته د ورځې په ځان خوراک نشي بندولی ایام معدودات پشمیر یو سور زیدی فمن کان منکم مریضا او علی سفر او دا داسې دي چې خامخه بنیسی الله فرمای نرمی پکشتا نرمی پکشتا کته بیماری او بیا یریږي ستاسو لپاره پکې هم لارښتا او که په دې میاشت کې چېرته کار دی په سفر رواني او بیا په یاره کې بیا هم ستا دپاره پکې لارښته دی دا خو داسې نه ده چې ته په سفر یې بیا به یې نیسې که ته بیمار بیا به یې نیسې ها که ته کور صحتمند دي او د نیولو طاقت دې شته دی نو بیا الله وایي ونیسه او بیا هم داسې نه ده چې ګنې نیسې به ایام معدودات په شمېر یو څو ورځې دي دا به نیسي اوس که یو سړی وي بیمار یم فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې تاسو نه بیمارو او علی سفرین یا په سفر باندې و فعدة من ایام اخر نو الله فرمایي د دې شمېر دی وکړي د نورو ورځو نه یعنې قضا دې راوړي په سفر کې روژه وخوره یا مثلا مریض بیماری نشي نیولی وخوره روژه بیا وروسته یې قضا راوړه هغه مریض چې هغه د روژې قضا ژوند کې بیا راوړلی شي هغه به فدیه نه ورکوي ښه زموږ په دې دیارو کې بعضې خلک په دې خطا کېږي الکه پلار می بیمار دی سونه فدیه ورکم پلار دی به کوم مرض بیمار دی دا مرض ابدی دی دوباره به جون کې استطاعت او طاقت او حواله او بهتروالی ورته ملاو نشي کدا سي بیماری دا چې دی بیا جون کې دوباره د روزي طاقت نه لري فدیه ورکا او کنه دا سي بیماری ده چې دا وقتی بیماری ده کال پس بخشي وکاله پس بخشي انتظار وکړه چې کله خشي بیا به قضا راوړي فدیه به الله ورکوي شیخ فانی چې کله هغه په ځان باندې مطمئن شي چې زما اوس طاقت ختم شو او دوباره په ژوند کې الله مالا طاقت نه راکړي ځکه بوډاواله چې یو ځل راشي نو بیا دوباره ځواني نه وي نو هغه به فدیه ورکوي یا داسې مریض چې هغه دا مرض دا ابدي وي لکه مثلا د چا ګردې ختمې دي نو دا بیا نه ټیک کېږي صحیح علاج اوسه پورې ډاکټرانو نه دی کړی نو دا کس په ژوند کې روژه نشي نیولی نو اوس هغه ته دا اجازت شته چې فدیه ورکړه خو که دوباره د نیولو طاقت دی په ژوند کې ستا ته میلاویږي بیا به فدیه نه ورکوي ښه نو الله فرمایي فعدة من ایام اخر بیا نور ورځو نه روژه ونیسه یا په سفر مالی وي چې کله کور ته رالی روژه ونیسه په سفر کې بعضې خلک وایي دا خو ګاډي کې ایسې لګېدلې وه داسې ښکلې سیټونه یا په جهاز کې ناست و نه سفر الله تبارک وتعالی مطلق ذکر کړی نفس سفر کې انسان ته د روژې ماتولو رخصت ته حاصل دی خدا د رخصت او د عظیمت مسله ده که سړی په سفر کې روژه نیسي نو بیا به نیسي او که څوک یې ماتوي نو ماتولی شي او یو مسله د مانځه ده نو هغه د رخصت او د عظیمت نه د هغه قصر دی قصر دې ته وایي چې خامخا به یې کوي نو دې وجې نه الله فرمایي فعدة من ایام اخر